ومما او د هغه مالونو نه یا د هغه نعمتونو نه یا د هغه څیزونو نه رزقناهم چې منګه ورکړي دي د خلکو ته ينفقون دوی خرج کوي دا بهترین بندگان دي. اوس دلته دی آیات کریمه دی الفاظو تلک سوچو کوي او په دې کې یو څو خبرې دي. یو خبره دا ده چې دلته الله رب العزت د من لفظ استعمال کړي و مما دا مما اصل کې دی من ما من ټکی پکې راغلی او من په عربی کې د باز د پار راځي من للتبعیض باز د پار اشاره شو دی خبره سره چې ټول مال به په یو ځل باندې نه خیرات کې و مما او د اغي مالونو نه به باز ورکړي دوی رزقناهم چې منګه دوی ته ورکړي دي. ټول مال یکدم خیرات کول دا بهتره طریقه نه ده او بعضو صورتونو کې ناجایز ده او بدی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه پیشو ابو لبابا ابن المنذر او کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دوی نبی علیہ السلام ته ویلو موږ ټول مال خیرات کوو. نبی علیہ السلام منع کړل ټول ما خیرات کوي نو ټول مال باندې خیرات کوي. صرف ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته اجازت شوه نو داغه درجه ډیره اوچته ده د صدیقیت مرتبه ته د پیغمبرۍ نه پس مرتبه ده نو هر انسان و کوشش نه کوي چې ازاغه ته ورسم مطلب کوشش کولی شي ورسېدې نشي نو صدیق د دې خبرو نه برو او داغه د پیغمبرانو په شان هو به جذبه او یقین او اعتماد اخی ته نبی رسول الله یو ځل اجازت ورکړو. نور عام صحابه د دینه منی کړیو چې ټول مال باندې خیرات کوي او داغي وجم دی انسان کله ټول مال خیرات کې به داغه بچی ګرځي سوالونه غواړي یا پخپل باندې پیدا شي ټیم راشي چې به پخپل باندې سوال کوي نو ټول مال لري خیرات کول پکار. بعضی کسانی پخپل جون باندې ټول مال بچو کو سیولي جائز ده خدا سي نه دی کول پکار زکه سبا بچو د چمال ملو شي بس یو په یو بل په بل پلار ځان لپاتې شي بیا یوم نوې چې د پلار ځان سره زوک ویوسی نو ولې د مال تقسیمو یو پلار لس بچی سنبالولی شي لس بچی به یو پلار نشي سنبالولی یو پلار د لس بو جوړي لس کسان د یو ضعیف کمزوري بوډا پلار چې غریب پریس کوي سخوریم ډیر نه داغي بندوبست نشي کولی نو دی وجه نه ټول مال من راغلی او د هغه مالونو نه باز تاسو چې موږ تاسو له درکړي دي هغه خرج کوئ یکدم ځان ملي ونه کوه چې ټول خیرات کوم نه داسې مه کوه. نو دا د قرآن د دې آیات نه معلومیږي. نو چې کله پلار مال تقسیموي ځان نه پکې سو ساته وی دا فلانه کور فلانه زی فلانه بعضی بچی د پلار نه مطالبه کوي مانګه پلار مال نه راکړي یل کسر مال درګي او ګټه ځان لکه ها خو پلار بم داسې نه کوي چې غلط تقسیم کوي چاله کمه چاله زیاته داسې باندې کوي چې خرج کوي بچو کې برابر. البته که یو بچی ډیر غریب دی شل دی ګډ دی عالم دی بے وسه دی هغه لږه زیاته ورکړه په خپل ژوند باندې خیر دی وجه شته کنه شرعي ضرورت او کدا سینې وینو زیات بنور کوي. نو دا دی آیات اشاره ده و مما او دا هغه مالونو نه چې موږ ورکړي دي باز دا د من نه اشاره ده. او دویمه فایده پکې دا دلته ما راغلی دی و مما او بعضې د هغه څیزونو نه ما عام دی کوم څیزونو نه چې هر یو څیز وي که مال دی که علم دی که بدن دی که غلامان دی او که اولاد دی هر څیز به په الله باندې څه څه درجه کې خرج کړي. اشاره شو و مما او د هغه څیزونو نه که هغه مال دی که بدن دی که اولاد دی که غلامان دی که پیسې دي که جایداد دی رزقناهم چې موږ دې خلکو ته ورکړی دی ينفقون دوی به خرج کوي. نو که یو انسان خپل زوی مدرسه کې کېنوي د علم دپاره کېنوي هغه هم دې آیات کې شامل شو
دام خرج کوي لګي خپل اولاد ځکه په دې بچو پیسې ګټلې شي کنه نو گویا کې هغه پیسې چې د کمی ګټلې هغه خیرات کړی وي زه د الله په نوم زما بچی دې سبق وي من خپل چې کله مدرسه ویله څو وخت کې په ذهن کې راغلیو پیسې ګټو واپس راغلیو دکانونو ته نو موږ ته به ورونو ویلې بچه ته موږ وقف کړی نو به دا خبره راپاره دغه شوه او دکان کې به نه پرېغوستو ویل ته کپړې مه خرڅوه او غصه به م راتله اوس دعاګانې کوه غرونو ته نو هغوی دې باندې عمل کړی ومما رزقناهم هغه څیزونه ما هر هغه څیزو چې تاله الله درکړی هغې نه خرچ وکړه که ستا علم دی تجربه ده یو سړي له غلطه مشوره مه ورکوه که تا هغه له صحیح مشوره ورکړه تا دې باندې خپل هغه صلاحیت دې خرچ کړو ښه زبردست او بعضې سړي هغه نه چې د مشوره واغسته نو به ځان له دې کار وکړو او بعضې سړی داسې چې هغه نه د مشوره واغسته د لوی کندې نه دې بچ کړي او ښه مشوره درکړي هغه کار تا دپاره ډېر زیات فایدهناک شي نو دا مشوره ورکول د تجربې نه فایده اخیستل ورکول دا مما رزقناهم کې الله تعالی درکړې ده صلاحیت او شکر ویستل پکاري چې تعالی الله داسې مشوره درکړې ده او داسې صلاحیت یې درکړې چې تا سره خلک مشورې کوي عقل یې درکړی فهم یې درکړی دا لوی دولت دی نو دا هم پکې راځي بې رزق نه کې تاسو ګورئ الله رب العزت د رزق نسبت ځان ته کړی ومما رزقنا کی من چې تا ته رزق درکړی دی نو دې کې اشاره یو خبرې ته چې بنده مال خرج کوه د خپل ملکیت مه ګڼه دا خو ټول هر څه موږ پیدا کړي دي چې ما دله نه وی درکړی نو تا به خرج کم ځای نه کړی وي او خوراک به دې کم ځای نه کړی وي ته غم مه کوه چې زه به کم ځای نه خورم دا ټول هر څه موږ کوو رزقنا زموږ رزق دی موږ درکړی دی نو په الله باندې څوک احسان هم نشي کولی که ته ورکې الله باندې څه احسان نشته بیا هم بل ځای کې الله وایي دا ما سره قرض دی بیا سوال راځي چې الله ته د قرضو څه ضرورت دی قرض خو محتاج ته ضرورت دي نو هلته مفسرین لیکي چې دا قرض ټکی د دې وجې نه ویلی چې د انسان لالچي دی دا وایي که چې الله وایي راکړه لکه ما ته به څه میلاویږي نو الله وایي غم مه کوه یارېږه مه دا داسې دی لکه چې ما له دې قرض راکړو واپس یې درکوم نو د قرض ټکي نه سړی یېرېږي نه چې څیز واپس به ما ته ریټرن کېږي واپس به راته میلاویږي نو ځکه د قرض ټکی الله استعمال کړی زموږ دپاره چې کنجوسانو واپس یې درکوم خو به سترګې دې پټېږي او بیا دله درکوم نو دی وجه نه الله خپل طرف ته نسبت کوي رزقناهم چې موږ تعالی درکړی دی او ګوره عزتمندو مال هم د الله دی صرف ستا په لاس یې تقسیم کړي او اجر تعالی درکوي د دې مثال داسې لکه ماشوم له ته څیز ورکړي وی چاله ورکړه نو خلک به د ماشوم شکریا ادا کوي که ستا ځکه ستا مال دی نو دا در حقیقت چې ته د الله مال تقسیمې نو خلکو له د الله شکریا ادا کول پکار دي خو الله رب العزت تعالی یو عزت درکوي چې بنده دې سړي له زه خپل مال ورکولی شم دا به سبا ستا نه مالداري بیا به تور ته چې کوم دی پسخېږي خو شکر وباسه چې زما ستا ذهن کې واچول او تعالی مې مال درکو او تعالی عزت درکوم ستا په واسطه ستا دا مال اغله ورکو نو د الله شکریا ادا کول پکار دی د دې مثال داسې دی لکه یو ماشوم زوی دی ستا تا ولې څه څیز ورکو ټافي کیله فروټ او لږ ساعت پس ورته یې بچیه مال راکړه دا انفاق دې سره تشبیه لري هغه هوښیار ماشوم څه کوي هغه فوراً پلار ټافي لاس کې کیږي نو پلار خو د ده نه دا څیز نه علي پلار هسې دا ماشوم چک کوي چې په ما اعتماد شته که نه نو هوښیار ماشوم فوراً پلار له ورکړي نو هغه پلار څه کوي هغه پلار هغه ماشوم نور هم سینې ته راځي زما بچی زنده باد او ما له ټافي راکړه او بیا چې کوم دی یو ټافي ورسره بل هم ورکړي ها دا واله انعام دقه د انفاق مثال الله وایي مال زما دی تی تقسیموه واپس یې مال راکړه او انعام هم دله درکوم یعنې دې سړي له زه ستا نه ښه ورکولی شم او کمقل ماشوم څه کوي چې ته له ټافي ورکړي پلار یې ترې غواړي نو پلار له نه ورکوي ځه خپل کار کوه نه درکوم نو پلار ته پته ولګي چې زما دا بچی دا ظاهر بین دی دا وایي دا شی زما دی دا په دې نه پوهېږي چې دا څیز ما له پلار راکړی نو چې کوم سړی بخل کوي او انفاق نه کوي د دې مثال د دقه ماشوم دی مړه دا خو موږ ګټلي دي او زمونږ په لاسونه چې کوم دی او خپې ماتې شوي دي او بل له ورکه نو د دې مثال دقه ماشوم دی چې الله ورکړی څیز دی او الله دپاره یې نه ورکوي نو دې وجې نه خرج کول پکار دي امام قتاده رحمت الله علیه وی فانفقوا مما آتاکم الله
الله چې دل صدر کړي دي خلق باندې خلقو باندې خرج کوي ولی هذه الاموال عواریا وودائع عندك دا کمالونه چې تاسو سره دي دا الله رب العزت سوالی درکړي دي تاسو لا دای در سره آریتن درکړي دي دا تاسو نه دي اسی د لکسات د پاره درکړي دي او تاسو سره د الله امانت دی دا بدن الله واپس دی ولله میراث السماوات والارض دا ټول میراث الله ته واپس پاتې دی موږ سره بس ارزي ته سره چا سره لس کاله چا سره 15 کاله چا سره 2 کاله چا سره 3 کاله نو ودا تاسو سره اسی آریتن پروت دی او امانتن پروت دی ابن آدم یوشک ان یفارقها ان تفارقها نزدې د چې ته بددي مال نه جدا شي نو امانتګر سره په د پردي امانتونو باندې ځان خي او ما سره 100 لک روپۍ پرتی دي چا دي د فلانی دي نو د دې څه مطلب چې د فلانی دي نو ته په ځان خي نو دا ټول الله موږ سره امانتي خیره عاریتنی خیره او عاریت سیس پردي بل الله رب عزت دی آیت کې ویلي ينفقون او بیا اخره کې وی اولئک هم المفلحون وی دا صحیح مؤمنان دقه دي چې کوم کس انفاق کوي نو انفاق سیس خرج کول دا د ایمان د شعبونه یو مستقله شعبه ده او مستقل عمل دی ایماندار سړی به پدې پیژني چې هغه به خرج کوي او ما تاسو ته د ویلو دي کې دا معلومه شو د جمعي صيغه ده ينفقون یہ سب لوگ خرچ کیا کریں گے چې کوم سړی ځان ته ایماندار وي نو څه خرچه وکړي ځکه د جمعي صيغه الله راوستله نو د دې دا معلومه شو چې غریب بم خرچه کوي مولا به هم کوي پیر به هم کوي فقیر به هم کوي پیغمبر هم کوي صحابیم کوي ارسله ملنګ به هم کوي د خپل وس مطابق یو ملنګ دی هغه ته 100 روپۍ ملاوي شوي هغه ته بل ملنګ سوال وکړ 1 روپۍ دی هغه ورکړي 1 روپۍ زیات نه ورکړي وي ورور ده زمون خلک وي چې او غاړي په خلو نو به خوري پسو او بل بعضی کسان وي سوال کې سوال نه کیږي چې څوک له سیس ورکی الکه سوال کې سوال نه کیږي چاته ویل نه کیږي ولې نه کیږي ته غریبي خو د 100 روپو خاوند دی هغه سره خو 1 روپۍ نشته 1 روپۍ ته هغه ورکړه کنه نو ملنګ سړی هم سوالګر سړی په دې باندې عمل کولی شي خو د خپل وس مطابق خو هغه صورت کې چې کله د ته شدید ضرورت نه یو د چې شدید ضرورت دی او کاغه هغه کیمرا ولی به بالکل کار نه کیږي به خیر دی خو کنه طاقت بکیوی چې 1 روپۍ ته کم شي او سفرک نه ورځيږي نو ينفقون الله وی کزان ته تقوا دار او صحیح مسلمان و نو سن سور کا دا خو زما مال دی نو زنانه بم په عمل کوي طالبان بم په عمل کوي هر کس به مولا میا هر څوک په عمل کوي چې زه سید ایمانو سو ټول عمر به زکاتونه خوري مولا صاحب خیر دې تم چاله ورکا طلباو باندې خرج کړه الحمدلله زم دا مدرسو کې د لوی شیخان د لوی مفتیان علما کرام دوی لاړ شي تاسو ګوري مدرسه کې په شاګردانو خرچي کوي تنخواه والی لګته پکې هغه کې ورګي واپس بعضی علما دي تنخواه والی واپس ټوله جمع کی په مدرسه کې حیران بشي دا په خپل دومره بے وسه دي ضرورت دي وینا ينفقون کې ځان راولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو چې کومه صدقه افضل ده نبی علیہ السلام ویلي جهد المقل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بهترینه صدقه د هغه غریب سړی ده چې هغه د خپل کوشش مطابق صدقه ورکوي وسې نه کیږي غریب خو کوشش کوي چې صدقه ورکړي دغه بهترینه صدقه ده د صدقې وسې نه کیږي خدا کوشش کوي چې دومره روپۍ راشي چې زه پکې لږ د الله رضا لپاره ورکړم دا نو بیا دا 1 روپۍ چې کوم دی د غریب د 100 روپو د مالدار نه زیات اجر لري او دا شان اسماء بنت ابي بکر او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ته نبی رسول الله فرمایلی ارزخی من استطاعت ولا توعي فيوعي الله عليك اے عائشہ اسماء لگ لگ خرچه کوا مالونه ما جمع کوا گنی به الله تا نه جمع کوي لگ لگ بدر کوي نو چې ته ورکه الله بدل ډیر درکې نو سنه جمع دا کول پکار دی ور کول پکار
صحابه کرامو به دومره جذبه وه عزتمندو د انفاق چې دا آیاتونه به یې واورېدو او د قرآن باندې د عمل کولو به د هغوی دومره جذبه وه چې کله به ورسره 1 روپۍ هم نه وه خو یو آیات به نازل شو چې الله وایي بهترین خلک هغه دي چې په بل یې خرچه کوي نو هغوی به حیران وي چې په دې آیات به اوس عمل څنګه کوو موږ سره خو هېڅ هم نشته فکرمند به شو لکه اصحاب صفا تاسو اورېدلي د نبي علیه السلام د روضې سره یو چبوتره شان جوړه شوې وه فقیران طالبان به پکې ناستو سبق به یې ویل او داسې نبي علیه السلام پړې اچولې چا به انګور کجورې راوړې هغې ته به یې واچولې او هغوی به خوړلې یو ځل چا شنې شانه کجورې راوړې وي کچا هغه په دې نیت راوړې وي چې زه بعضې هلکان یي ماشومان یي د هغوی دا تریو شیز او دا وچ سیز خوښي خو نبي علیه السلام چې کجورې ولیدې ډېر خفه شو ویل تاسو داسې سیزونه راوړئ جوماتونو ته او مدرسې ته دا تاسو په خپله خورئ ښه سیز راوړئ جومات ته او مدرسې ته نو بهرحال هغوی به د خلکو هم خوړل ځکه مستحق وو خو چې کله دا آیاتونه واورېده چې الله خوشحالېږي په بل باندې د خرچه غریبانان ویل چې موږ به په دې څنګه عمل وکړو نو داسې کار به یې وکړو چې د ورځې به یې چوټي واغسته او لاړ به غرونو ته اولته به یې لرګي وکړل خشاک به یې وکړو هغه به یې راوړه او هغه به یې خرڅ کړه نیم به یې خپل ضرورت کې خرڅ کړه او نیمې پیسې به یې د الله په لار کې خیرات کړې د خیرات دپاره به یو قسم له مزدوري وکړه او چوټي به واغسته نو دې وجې نه عزتمندو نو د دې معلومه شو چې دا تجارت هم انسان دا دې نیت باندې دی کوي چې انشاءالله زه دا تجارت هم د دې دپاره کومه چې الله مال راکړي زه په خلکو خرج کړم په خپلو بچو باندې پلار نیکه باندې خپلو خپلوانو باندې جوماتونو باندې نو سر چې دکان ته ځئ یو نیت پکې دا کوئ چې زه انشاءالله دا مال د انفاق او د خرج کولو دپاره ګټمه نو انفاق کې خو ما تاسو ویل بچي هم پکې رال دغه هم په انفاق کې دي څه خبره خو نشته نو دا نیت پکې بیل کوئ نو الله به هم په دې آیات کې ومما رزقناهم ينفقون په دې کې داخلي بیا د رزقنا نسبت الله خپل طرف ته کړی جمع صیغه استعمال کړی نو الله خو یو دی او الله وایي موږ ورکړي دي دا مال رزقنا موږ چې ورکړی دی نو یا خو اشاره ده دې خبرې ته چې د الله د عزت دپاره کله ناکله دا استعمالیږي لکه موږ یو سړی تو آپ نے فرمایا انہوں نے فرمایا دا خو د جمع صیغې دي خو د مفرد دپاره د عزت دپاره استعمالیږي نو الله دپاره هم د عزت صیغې استعمالیږي رزقنا جو ہم نے آپ ان کو عطا کیا او یاد چونکه الله رب العزت چې مال تقسیمي د فرشتو په واسطو سره تقسیمي او فرشتي ډیری دي ورکړه الله رب العزت د فرشتو په واسطه یې کوي نو الله رزقناهم جو ہم نے یعنی فرشتوں کے واسطے سے ان کو دیا ہے د فرشتو په واسطه چې دوی له ورکړي ډیرو فرشتو نو یا دغه طرف ته اشاره ده او یا د عزت دپاره اشاره ده او یا د فعل د رزق طرف ته اشاره ده چې دا ډېر لوی فعل دی ورکړه د الله د طرف نه د دې تعظیم طرف ته اشاره ده د رزق لفظ قرآن پاک کې مختلفو معنو سره استعمال شوی دی اول خوراک تم کله نه کله رزق ویل کېږي لکه سوره بقره کې فخرج به من الثمرات رزقا لكم او دغه نه کله د برخې د حصې په معنا رزق لفظ استعمالیږي وتجعلون رزقكم سوره واقعه کې او کله باران ته هم رزق ویل کېږي وما انزل الله من السماء من رزق الله د اسمان رزق باران راتوي او کله د ورکړې په معنا باندې راځي رزقنا لکه دل سوره بقره کې استعمال شوی نو دا مختلفی معنی دي عزتمندو د رزق او د انفاق څه فائدې دي فائدې څه دي قرآن کې الله وی مال ډیر عجیبه چیز دی وانه لحب الخير لشدید وای زما بندگان دې مال باندې ډیر شدید مینه دوی سره کوي نو ځکه الله رب العزت وای چې تاسو دې کې انفاق کوئ چې تاسو هغه بیلنس برابري دا مالم خراب نه کی لکه اوبو ضروریم دي او ضرریم دي یو کشتی بغیر د اوبو نه چلی په سړکونو اوسو کشتی نه چلی هغه د پاره به اوبو ګوري خو همدغه کشتی کې که سوره او شو همدغه اوبه بیا ډوبوي همدغه یو اوبه دي کشتی د پاره فایده نه کیم دي خیسته پکې رواني خو چې سوره پکې وشي به ضرریم دي نو مال دغه رنګ عزتمندو مال ګټل صحیح ده خو هغې سره مقابله کول صحیح طریقې سره خرج کول دی وجې یو شاعر دی هغه وایي
वही हुस्न ज़ाहिर पर अगर तू जाएगा, ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, वरना गाफिल याद रख पछताएगा। ज़ाहिरी हुस्न जमाल ته چې ګوري خو دا پټېدار مار دی په سړي ښایسته ښکاري چې دا مار به بچولی یو سمه او هغه چې ورنږدې شي داسې پټېدار ډنګ دله درکړي چې بیا د باندې دماغ تاو راتاو کړي. نو مال سره به داسې مداریتوب کې زړه به دې نه غواړي خرڅ کړه، زړه به دې نه غواړي بس یو ځل چې مال لاړ شي وروسته ورپسې بیا نیت ورولېږه خیر دی، نیت وروسته هم کولی شي الله هغه مال مې خرڅ کړی و او وخت کې مې نیت خراب و راته معافي وکړه، الله درته وروسته بیا معافي کوي، هېڅ خبره نه. فیدی سے دی تقریبا 9 فیدی دی دا انفاق. یو فیدی دا اللہ چکم انسان صدقہ کئی خیرات کئی او خرچ کئی اللہ دا عرش سوری دا انسان تا نصیب کئی. اللہ وی وکسان با دا عرش سوری لاندی یو اغا انسان دا چه خرچ کئی پا خیلا سے خرچ کی او گس لاس دی خبر نشی دا با دا عرش دا سوری لاندی. دویم نمبر دا چه دا یو کجوری ثواب اللہ دا غر برابر ور کئی. دا سینه چې دا کجوره ورکړو د قیامت پر ورځ یو کجوره ثواب نه، د غر مطابق ثواب تا ته ملاویږي. او دریم دا دی چې د جهنم نه انسان ته نجات ورکوي. نبی اسلام د جهنم نه ځان بچ کوي اگر چې د کجوري په یو ټوټه باندې، نو مطلب چې یو ټوټه هم دی ورکړه لږ سیس، نو الله د جهنم نه حفاظت کوي. دا ټول هغه فضایل دي چې حدیثو کې راغلي دي. مار ته د هغې مختصر خبره وکړه. سلورم دا دی وی صدقه د الله غضب او غصه یخی. چې کوم انسان داسې عمل وکړي چې هغه ته پته ده چې نن به ما ته الله ډېر غوسوي ځکه ما داسې خطرناک کار کړی. هر چا ته پته ده من آنم کې من دانم، هر چا ته پته ده چې ما څه کړي دي. نو چې کله هم د انسان نه ګناه وشي بهترین عمل یې دا دی چې د الله غصه ما ته یخه شي فوراً دې صدقه ورکړي. نور استغفار به وروسته استغفار هم کول پکار دی، خو صدقه فوراً چې د الله د غصې په غضب کې راګیر نشي. نو دا بیهقی کتاب کې دا حدیث دی. 5 نمبر دا دی بری موت سے بچاتا ہے، دا خراب مرگ نه انسان منع کوي. نو دی وجې نه انسان چې کله سر روزي 10 شل 30 40 50 100 روپۍ دی صدقه کی، نو دی چې بد مرګ باندې بدانه مري. بعض وخت انسان ښه سړی داسې یو بې ځایه ځای لاړ شي خلک وایي پلانې خو داسې چلو شو داسې چلو شو، د خلکو نه چېرته خلاصېږي. نو صدقه د انسان د دې نه خلاصوي، په ښه ځای کې بدل الله مرګ راولي. 6 نمبر د بیمارو د شفا ذریعه ده. الصدقه رد البلاء، بلاګانې بیماریانې ختموي. 9 نمبر په مال کې زیادت او برکت راځي. دې سره مالو سره زیاتېږي. نو که نور اسم د پاره مې ورکو زه دا نورې خبرې هر سړی خو دا غواړي چې زما خزانه لږه نوره ډېره شي، بینک بیلنس مې زیاته شي، نو د هغې دپاره هم دا مفید دی. قرآن کې الله وایي چې تاسو 1 روپۍ خرڅ کړئ. د دې مثال داسې دی لکه چې یو ونه راوخیږي، یو بوټی راوخیږي او په هغې کې 2 دانې وږي او په هر وږي کې 100 دانې، نو مطلب یو په 200 باندې نیکیانې یا یو په 200 باندې الله رب العزت تعالی ریټرن درکوي. او 8 نمبر عزتمندو فرشتي داسې کس ته دعا کوي وی یا الله د فلاني صدقه وکړه د مال کې خیر او برکت واچي. نو چې کوم انسان دا غواړي چې ما ته فرشتي دعا وکړي دا د صدقه ورکوي او دعا ورته کوي. او 9 نمبر دې سره د زړه سختي ختمېږي، د زړه سختي. او 10 نمبر د قبر عذاب او د جهنم نه د انسان حفاظت کیږي. نو دا عزتمندو د دې متعلق څه فائدې دي. اوس زیات ثواب په کومه صدقه کې دی؟ د اخري یو څو خبرې درته کوم. وایي زیات ثواب په هغه کې دی چې د صحت په حالت کې انسان صدقه ورکړي. یو د مرګ وخت کې صدقه وي. حدیث کې راځي چې داسې وخت کې ته صدقه کوه چې ته د غریبۍ نه یریږي او د مالدارۍ امید دي درمیانه، چې غریب نشم یار دا سیس چاله ورکم که نه دغه ټایم کې ورکه، دغه ټایم کې زبردست ټایم دی. او د صحت او ډیل مه کوئ او دغه رنګې د مرګ انتظار مه کوئ چې مرګ هم حلق لوی راشي او بیا ته وایې دا د فلان دا د فلان هذا لفلان هذا لفلان. وایي اوس خو دا د فلان کېږي اوس به ته مرې دا اټومیټیکلی پردی دی. اوس د دې ویل ضرورت نشته دی چې ته مړ شي په خپله حصې معلومې شوې دا د فلاني او دا د فلاني او دا د فلاني.
وایي د مرګ په وخت کې چې ته به وایې دا داسې مه کوئ، د صحت په حالت کې وایي داسې کوئ. او یو روایت کې راځي چې د صحت په حالت کې خرج کول 1 روپۍ د مرګ د 100 روپو برابر ده. بهرحال هغه وخت انسان ته اجازت شته. خو ما درته ویلي چې کله انسان په مرض الموت کې مبتلا وي د مرګ، نو بیا په هغه وخت کې د 3 حصې نه زیات ته نشي خرج کولی په خپل مال کې. 1/3 1/3 خرج کولی شي یا وصیت کولی شي. خرج کولی مطلب وصیت، د دې نه زیات وصیت هم بل چا دپاره نشي کولی، نه مدرسه نه جومات نه فلانې، ځکه دا بچي به دې څه کوي. دا اوس چې تا ته پته ولګېده چې زه بل جهان ته ځمه، اوس بچو له تکلیف ورکې، نو تا ته 1/3 کې شته 3 حصې. مثلا تا سره 3 لک روپۍ دي، داسې ویلی شي چې بھئی زما 3 مثلا 1 لک روپۍ د جومات شوي یا د فقیرانو شوي یا د مولیانو شوي یا د فلاني یا د فلاني، ټولې نشي کولی. که کوم انسان وصیت هم کو چې زما ټول مال زما د مرګ نه پس صدقه کوي، نو د ټول مال نه صدقه کېږي. تاسو اختیار اوس نشته، نیمګړی انسان پردي مالونه اوس خیرات کوي. نو 1/3 به خرج شي، باقي 2 حصې به په د اولاد او چې کوم رشته داران دي هغوی ته به میلاویږي. نو دا مسله ده. دویمه دا ده ښځه د خاوند د مال نه خرچه کولی شي که نه، او صدقه کولی شي که نه. نو صدقې ته به ګوري. که صدقه داسې وي د روټین مطابق وي، لکه مثلا ترکاري پخ شوې ده یو پلیټ یې چېرته غریب له ورکړو، وریجې پخ شوي دي یو کاسه یې جومات ته ولېږله، د دې اجازت ښځې ته شته. او حدیث د بخاري کې راځي چې دې کې 2 فایدې دي، یو فایده د ښځې ده او یو فایده د سړي ده. د ښځې فایده دا شوه چې دې صدقه ورکړه، د سړي فایده دا شوه چې د مال جومات کې پیر فقیر ښځې کې استعمال شو. د دې الله شکر ادا کړي چې داسې ښایسته ښځه وله خدای ورکړې ده چې د مال په ښځې کې استعمالوي، خو ډېر مال به نه استعمالوي. داسې نه چې هغه سار ګټلي دي او داسې وخت راځي او سار ګوري او د کوټ او د واسکټ جبې وله ټول قینچي کړي وایي چې خیرات کړي مې دي. نه، هغې به بیا تپوس کوي چې څومره ورکړم څومره. او د عام سیز روټین مطابق مالګه، ټماټر، پیاز، کاسه خوروا، سالن، 10-20 روپۍ د دې باندې څوک څه نه وایي. نو دا د خاوند د اجازت نه بغیر هم صدقه کولی شي، صدقې حساب دی. دویم عزتمندو انسان ونم کرلی شي، یو بوټی هم کرلی شي. حدیث کې راځي چې چا اونه وکرله، بوټی وکرل، کم مارغان کم د لارې لاروي او څوک د هغې نه څه خوري، د هغې ثواب هم انسان ته میلاویږي. نو دا هم په صدقه کې راځي. آداب یې څه دي؟ صدقه به ورکې، کم آدابو سره به ورکې، ځکه دا د مؤمنانو صفت دی. ومما رزقناهم ينفقون. آداب یې څه دي؟ یو آداب قرآن بیان کړی، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. زبادن او تکلیف به نه ورکې انسان له سیز دی وله ورکو. زمونږ فقهاو لیکلي بعضو کتابونو کې چې چاله د مال ورکو او هغه ستا په سلام خفه کېږي، سلام هم پرې ناچې، ځکه هغه یریږي تو ته سلام وکړي، هغه وایي که وایي چې هغه مال دی یاد دی، هغه غریب هغه سره سلام علیکم. زموږ خلکو د سیاسي سلام کوي که نو هغه وایي که چېرته هغه زکات راته یادوي، خیرات راته یادوي. نو یو تفسیر کې لیکلي چې د باندې سلام هم نه کوي، چې هغه په کومه کوڅه را رواني او ته په هغه کوڅه رواني او هغه له شرم ورځي چې ما له چا پیسې راکړي، وایي ته دې کوڅه باندې مه ځه، بل کوڅه باندې لاړ شه، چې د هغه زړه کې دا رانشي، تکلیف ورته میلاو نشي. دا اسلامي آداب دي. زمونږ خلک وایي صراحتاً وایي هلکه پلانې ډېر ښه شوی، مړه دا خو زمونږ په پیسو باندې پړسېدلی دی او مولا خو زمونږ په روټیګانو باندې داسې سټ کړی دی او فلانې او فلانې. نو بهرحال عزتمندو داسې خبرې دا تکلیف کې راځي. منن ویلی کېږي زبادنه، احسان جتلانا. مړه زمونږ په پیسو دې کوناټي وکړه او فلانې وکړه او دا وکړه او سټ وکړه، داسې نه دي ویل پکار. دویم نمبر عزتمندو خالص د الله رضا دپاره ورکول، چې مانه الله راضي شي او ته شکر وباسه چې ګوره ستا لاس الله بره پیدا کړی دی، هغه لاس یې لاندې پیدا کړی. که د دې کې څومره فرق دی، دا ګوره دا لاس دی دا داسې شو، اوس به دا شي دا به داسې شي، څومره لږ فرق دی. داسې به دا لاس صرف خوځول دي او الله به دې داسې بدل کړي. تلک الایام نداولها بین الناس. الله وایي دا ورځې شپې موږ خلکو کې اړو راړو، یو ورځ شا دی بل ورځ ګدا دی، داسې څه خبره نشته. او یو ځل چې کوم دی وزیر اعظم دی، بل ورځ اسیر اعظم دی، دا څیزونه بدلیږي را بدلیږي. نو دویم ادب دا شو چې د الله رضا دپاره به کې، ځکه حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به 3 کسان الله اول جهنم ته ولي
نو یو پکې اقا سخی دی چې صرف د ریا دپاره او د الله رضا دپاره ریا دپاره یې ورکړي د الله رضا دپاره نه وایي چې ما خو ډېر مالونه ورکړي هغه یې راځه چې څه دپاره دې ورکړي وه قضي ته دې رسو تا غیر الله دپاره ورکړي او د غیر الله دپاره موږ جهنم جوړ کړی دی ورځه پې میلمانه دې هلته ناست دي او دریم نمبر چې بخل او ملال پکې نه وي سیس دې ورکړو بیا وروسته خفه نه وي بیا وروسته اوهو هلکه به ځان پوه نه شوم والله دا خو مې ډېر مال ورکړو بیا وروسته ورپسې خفه نو بخل پکې نه او خفګان پکې نه چې سیس دې ورکړو بس نیکی کر دریا میں ډال احسان به نه کړي لکه سین ته انسان سیز غزار کړي نو بیا خو ته نه غواړي او نه پته لګي چې کوم ځای کې به وي الله وایي چې کوم انسان بخل سره بخل پکې نه وي او سیز ورکوي او پریشانی پکې نه وي وایي د دې مثال دغسې چې اوچت ځای کې یو فصل وکري نو هغه ځای کې باران هم ډېر کېږي اوچته علاقه ده او که هلته باران ونه شي تیز باران ونه شي چې صرف پوهار شان راشي پشمک شان راشي هم وایي هلته بې فصل کېږي او ډبل فصل کېږي نو کوم انسان چې صحیح نیت سره سیز ورکړي الله وایي د دې مثال د دقه پټي دی چې اوچت ځای کې او مزېدار ځای کې او بل پکې دا د عزتمندو ښایسته مال ورکول پکار دي اعلی حصه ورکول پکار دي بعضې څیز داسې راوړي لکه کباړ شاني خیر دی که ستا وس نه کېږي تا سره کباړي بنینونه دي هغه هم ورکولی شي خو چې وس دې کېږي نو ښه څیز ورکوه البته چې حکومت یې دنه وصولوي هغه به درمیانه څیز تا نه هلي تا نه به ښه څیز نه هلي درمیانه خو چې تی ورکې نو اعلی څیز دا دی چې اعلی ورکې ښه ورکې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وای نه رسئ تاسو د نیکۍ اعلی مقام ته تر هغه وخته چې هغه څیز ورکوئ چې کوم ستاسو خوښي مینه ورسره ستاسو زیات الله رب العزت قرآن کې عجیبه مثال ښیي وایي تاله چې څوک داسې خراب څیز درکوي نو تی پیله هلې نه که بالفرض ډېر د ضرورت وي نو به سترګې پټې کړي په پټو سترګو باندې هغه څیز والي نو ولې د بل له داسې څیز ورکې په خپله یې په پټو سترګو والي او یا هلې نه او پنځم ادب یې دا دی چې په تندرستۍ کې څیز ورکول پکار دي چې کله ته تندرست یې بیمار سړی چې ورکوي هم ښه خبره ده خو د تندرستۍ والا صدقه هغه ډېره بهتره ده نو بهرحال دا صفتونه بیان شو اخري صفت د مؤمنانو متقین ومما او د هغه شیانو نه څیزونو نه اشیاو نه رزقنا چې منګ ورکړي دي هم دې خلکو ته ينفقون دوی صدقه کوي دوی خیرات کوي صدقه او خیرات کې خلک وایي څه فرق دی یو شی څوک ورته خیرات وایي څوک ورته صدقه وایي او بعض وایي چې صدقه مثلا کله واجب هم وي او کله مستحب وي او خیرات اکثر نفلي کار وي نو خیرات انسان چې کوي په خپل هم خولی شي بل هم او صدقه که واجب مثلا نظر دی یا زکات دی نو بیا په خپله نشي استعمالولی